बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د تنگي هسپتال ام اس او د مسیح برادرۍ دغه یو مسله چې دا 13 هفته مخې ته راغلې وه چې په هغې کې په خوش اسلوبۍ سره یعنې په ښه طریقه باندې چې دی د اسسټ کمشنر تنگي دفتر کې دغه یوه راضینامه وشوه خو په دغه کې څه خبرې چې دی مخې ته راغلې دي په دغې باندې تفصیل تاسو سره خبرې کوم. اول دا ویډیو وګورئ چې کوم د هغوی چې کوم ایم پی ای دی د مسیح برادرۍ هغوی چې کوم خبرې کړې دي. उनके जो दीगर पार्टियों ने इसको रंग देना चाहा जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को हॉस्पिटल को जो है वो क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई. इस डेथ को जो है इस हलाकत जो है वो मुख्तलिफ रंग देना जो है वो कोशिश की गई. मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर उन्होंने उनके हथकंडों को जो है वो नाकाम किया. دا چې کومه واقعه وشوه او بیا دې له کم رنګ ورکړلی شو نو چې کوم کسانو په دې کې د شیطانۍ کولو کوشش کولو یا دورانۍ کولو کوشش کولو الحمدلله هغوی خپل مقصد کې ناکامه شو. بالکل تاسو دا خبرې وړې دي چې دې کې دوی څه وویل چې یاره په دې کې خلکو چې دی هغه ول یو بیل رنګ ورکړی وو هغوی پکې دې له سیاسي رنګ ورکوو یا داسې نورو بل طرف ته چې دوی دا خبره بوتله دا خبره هم تاسو راځئ چې کوم مشران راغلي تاسو دا خبره هم وړئ. زمونږ مطالبه دا ده چې جوډیشنل انکوایري دې وکړي او د هغې پورې دې ام اس معطله شي. خو که زمونږ یو غریب ورور سره ناجیزه کوي او په سر کې ښکرې مې د هغه خلاف به موږ روزو ملوشي نوکریم به ته ملوشي دیت به ته ملوشي ام اس معافي مو غواړي تر څو پورې د دې مطالبې نه حل شوي تر هغې پورې به موږ د دې نه خلاصېږو. زموږ وروڼه دي بېوسه دي کمزوري دي موږ همدردۍ دوی سره دي. دوی باندې یو قسمه غلط الزامونه هم لګېدلو د دوی بدنامي هم شوې ده نو د هغه ټولو خبرو ازاله پکار دی. په تنگي هسپتال کې چې څه کېږي نو هغه ډېر زیات بره حالات دي. زه په مطالباتو کې دا یو خبره راولم چې چونکې مونږ د شاهد نه دا اورېدلي دي چې د دوی دا کور په کرایه دی نو که په مطالباتو کې دا راشي او د هسپتال کې یو کوارټر دوی له مستقل بنیادونو باندې ورکړی شي نو دا راځي د دوی به په ژوند لږ پراخ. بالکل تاسو به دا خبرې اورېدلې چې په دې کې سالار فیاض علي پکې خصوصي شرکت کړو په دغې جرګه کې په دې کې تنگي حاجي وحدت خان پکې شرکت کړو فیض الامین ریپبلیک رئیس پکې شرکت کړو طاهر عارف ناظم صاحب چې دی هغه په دې کې شرکت کړو ماسټر فرمان الله صاحب چې دی پکې شرکت کړو دې سره سره پکې د تنگي بازار صدر نور اکبر په دې کې شرکت کړو نور هم ډېر ګڼ شمېر مشرانو چې دی په دې کې شرکت کړو او د هغوی دغه یوه مطالبه وه چې کوم دغه کورنۍ ده دې ته د پوره انصاف میلو شي دې ته مراعات میلو شي دوی سره ظلم شوی دی په دوی باندې دغه الزامونه لګول شي. خو که تاسو کتلي په دغې کې د ټول نه وړاندې چې دی د تنګي چې کوم دغه سیاسي او سماجي خلکو هغوی پکې په دې کې جرګې کړې وې په دې کې د ام اس خلاف بیانونه ورکړي وو په دغې کې د مسیح برادرۍ سره د هر قسمه همدردۍ د تاوان کولو د هر قسمه چې دی هغې یقیندهاني چې ورکړې وه چې موږ تاسو سره په هر ډګر باندې ولاړ یو تر څو چې تاسو ته انصاف نه میلو شوی. خو د افسوس خبره به کې دغه ده چې کله هم دغه روغه کې ده په دغې کې د دغې جرګې یو تن ته هم چې دی هغه وینا نه ده شوې بالکل هغوی پکې نظرانداز شوي دي او په دغې خبره باندې هغوی زړه ته چې دی دغه دوک رسېدلی دی. نو په دې کې د جرګې مشرانو دا خبرې هم پکې کړې دي چې یاره موږ باندې چې کوم الزامات ولګېدل نو یقینا چې زمونږ اخلاص او زمونږ همدردي وه دوی سره موږ پکې الزامات هم ولګېدل بدنامي پکې هم وشوه نو یقینا چې را روان ځل به وي د دغې نه موږ ډډه کوو.